مؤمنا متعمدا سوک چې یو مؤمن ناحق قتل کی قصدن عمدن ناحق قتل کړو فجزاؤه جهنم سلور قسم سزاګانې د قاتل لپاره بیانې اخروی سزاګانې نمبر 1 د دب بدلا جهنم دی جهنم کې به الله سزا ورکړي خالدن فیها کو دی انسان دا قتل حلال ګڼلی کنا بالکل جایز ګڼلی نو بیا به جهنم تتلو سره سره همیشه جهنم کی ځکه کو قتل له حلال او ګڼلو دی سره انسان کافر کیږي نو دویمه سزا ادا شو درېمه وغضب الله علیه د الله د غضب مستحق ګرځي دا انسان په قتل په وجه باندې د الله غضب نه دی الله په خپل فضل مونږ او تاسو ساتل کی چې الله چانه ناراضي او انتهایی غضبناک د دو بسم ربط انجام وی سلورم سزا واعد له عذابا عظیما او ډیر لوی عذاب ورله الله تیار کړی دی د دې آیت پرانا کې وګورو مونږ او تاسو زمونږ عرف کې غیر شاپیرا خصوصا په ملک پاکستان کې ورپسې د نور اسلامی ممالکو کې د قتل او غارت د ظلم بازار ګرم دی هر طرف ته چې هر طرف ته ګورو قتل عام شروع دی او وینه بګه د مسلمان تویږي کو ګورو نو دوارونه په خپل میس کې متفق نه دي د جیداد پر سره یو رور د بل رور قتل کوي یو رور د بل رور خپې وخی چې زبته د جیداد ځان ته راواړو ما او دا ممکن نه ده صرف په یو صورت کې ممکن ده چې دا رور د میز نه لر کم نو دا جیداد به ما ته پاتې شي یو رور د بل رور خپې وخی یو رور د تر د زوی خپې وخی د جیداد د پاره د لګو لګو سیزونو د پاره یو سړی را پاسې بل قتل کوي بل طرف ته چوکوري نو شیعه سنی اختلاف په وجه باندې څومره مسلمانان نظر شو څومره وینې توی شوې بل طرف ته جی زمونږ مذهبي یا سیاسی یا نور داسې اختلافات موجود دي چې د هغې په بنیاد باندې مونږ د یو بل وینې توی کړی چې دغه وینې تویول عند الله یو ګناه کبیره ده سیاسی اختلاف کو ساتو نظریاتی اختلاف ساتو به دا ساتا دا خود صحابو د دور نه روان دي او د عیسی علیه السلام د دوره پورې بوي دا اختلافات نه ختميږي خو لیکن دومره حد پورې تلل چې زه د یو مسلمان وینې توی کم د یو مسلمان قتل دا د ټول عالم د ټول انسانیت قتل نه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمایلی دی من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمت کو یو سړی د یو مسلمان په قتل باندې مدد وکړو چا سره